الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو اوریدونکو سونو پښتونخوا اف ام شپږ نوي او کم نوي اشاریه سلور کې ستاسو قربا مفتی فضل الله جنیدی پروګرام صراط مستقیم کې موضوع ده اسلامی ملک دفاع او حفاظت فضیلت. الحمدلله اسلامی جمهوریت پاکستان یو ښکلی اسلامی ملک دی. د دې دفاع او د دې د حفاظت فضیلت حواله سره باندې تاسو په خدمت کې بندې ناچیز لب کوشای کوي. ما سره د ما درون خو پروډوسر نور حکیم نوری صاحب. رابطہ نمبر یاد ساتئ 09152541143 09152541143. په خیر سره د تاسو خپل چینل له خپل پروګرام دی او زه چې کوم دی تاسو आवाज ما دا چینل تاسو आवाज دی. ان شاء الله تعالی په دې کې به تاسو ته خوږی دینی اسلامی مسلې بیانېږي او بیانولې بشي بندې ناچیز به بیانې. افغان طالبان خلاف حالیه جنگ اسلامی تعلیمات تناظر کې هغوی عزتمندو شرعي او دنیاوي لحاظ سره د خپل جان او مال عزت حفاظت کول انفرادي او اجتماعي حق دی. دا جمله زه دوباره دهراوم دا وری شرعي او دنیاوي لحاظ سره د خپل جان انفرادي او اجتماعي حق مونږ ته الله او د الله رسول پوره را کړی دی. د خپل مال د خپل عزت حفاظت کول دا انفرادي حق دی او اجتماعي حق دی. مسلم شریف یو حدیث مبارکه زستاسو په نفوس قدسیه کې بیانوم. حدیث نمبر 140 امام مسلم روایت کړی دی او امام مسلم رحمه الله روایت کوي. فرمای یو شخص رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم نه تپوس وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم کچری زما مال زمانه سوک تختی د کنین سبا چې زموږ په معاشره کې غیر چاپیرا د موبایل کم غلدی او سنیچینګ کوي او تختول کوي غصب کوي. دا یو ډیر قبیح فعل دی، ډیر ناجایز فعل دی، غټه ګناه ده، کبیره ګناه ده. د الله غضب انسان ته متوجه کیږي، د الله قهر کې انسان گرفتار کیږي. بیا زمونږ په معاشره کې دا ظلمې دا لک دا ځوان دا نه ګوري چې دا زما یو رور دی، اسلامي رور دی، دا زما انساني رور دی، دا زما خور ده. حتی چې زنانه هم ندي معاف کړي او اوس خو پکې زنانه هم را لګېدلي د هغوی هم د موبایل سنیچینګ کوي. دا یو حرام فعل دی. خوږو عزتمندو حدیث مبارکه چې حضور پاک علیه صلوات و سلام نه تپوس کوي چې زما مال زمانه څوک تختی نو ما د پاره څه پکار دي. حضور نبی کریم علیه صلوات و سلام ته فرمای هغه خپل مال مو ورکوه. دا اوس عزیمت ته چې هغه انسان خپل مال ورنکي خو کچری هغه تا سره جنگ کوي بیا بس کې حضور نبی کریم علیه صلوات و سلام فرمای چې ور سره جنگ وکا. بیا حضور نبی کریم علیه صلوات و سلام ته صحابي عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کچری هغه ما قتل کوي نو حضور نبی کریم علیه صلوات و سلام تو فرمایل ته شهید یې. ماشاءالله لوی مرتبه ده، اوچته مرتبه ده، غټه مرتبه ده او د جنت ته راتلو لنډه لاره ده او اسانه لاره ده. او الله تعالی قرآن پاک کې د شهید متعلق فرمای ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. تخپل عزت حفاظت کې، د خپل مال حفاظت کې، د خپل جان حفاظت کې که یو انسان چا سره جنگ کوي جګړه کوي نو دا روا ده، دا جایز ده. او که جنگ او جګړه کې دغه انسان شهید کړی شي او دغه انسان ووجل شي نو حضور پاک علیه صلوات و سلام هغه ته شهید فرمایلی دی. بیا دغه صحابي حضور نبی کریم علیه صلوات و سلام ته فرمای که چېرې زه راولګم او زه هغه قتل کم. خامخه څوک سپېړه انسان کوي، کله ګزار مد مقابل کوي، کله گزار دغه انسان کوي چې پچا باندې چا اقدام دا گزار کړی دی او مخکې والي د گزار کړی دی خامخا خپل ځان بچ کی د خپل ځان بچو کې دی خامخا لاسم خوځي خپم خوځي تاویږي را تاویږي. نو حضور نبی کریم علیه صلوات و سلام تو فرمایل چې هغه جهنمی دی. صحابی رسول ته فرمای اگر میں اسے قتل کر دوں فرمایا وہ جہنمی ہے. اس سوچ و فکر کوي هغه جهنمی دی. دلته دا کس چې د خپل مال حفاظت لپاره، جان حفاظت لپاره، عزت حفاظت لپاره قدم اوچت کړی دی
نو چې قدم یې اوچت کړی دی او د دې وجې نه د مد مقابل کس هلاک شي مړ شي نو حضور پاک علیه السلام دته جهنمی ویلی دی. مطلب دا دی چې دا مسلمان په دې قتل باندې د دې کس په وجلو باندې ګناهګار نه دی دا انسان. نو تاسو هم خوږو عزتمندو که چېرې په مخ ته ځمکه باندې د خپل جان د خپل مال د خپل عزت تحفظ دپاره حفاظت دپاره وجنګېږئ او دې دوران کې تاسو باندې هغه غالب شي او تا مړ کی نو ته شهیدي او که ته راولېږه او په هغه باندې غالب شي نو ته د هغه په وجلو باندې ګناهګار نه. خوږو عزتمندو الحمدلله ثم الحمدلله پاکستان یو غیرتی ملک دی، یو غیور ملک دی، د دې اوسیدونکي غیور دي. الحمدلله د پاکستان سترګه په یو وخت اوقاتو کې یو سیکنډ دپاره هم چانه سترګه چې کوم دی سوځي نه، مطلب سترګو کې ورته سترګې اچي او هغه تا جواب ورکوي. بله دا ده چې دغه مسئله دا په مذاکراتو سره، دا په افهام سره، دا په تفهیم سره شکر الحمدلله حل کیدی شي که حل کول څوک غواړي. خو چې څوک حل کول نه غواړي او هغه راولګي او پاکستان ته سترګو کې سترګې اچي او میری بلی مجھے میاو، نو بس بیا به خامخه جوابي کاروي او خو سخته کاروي به داسې کاروي به چې هغه ټول عمر دپاره یاد ساتي. خوږو عزتمندو زه ستاسو په نفوس قدسیه کې دا کوم حدیث مبارکه ما تاسو ته بیان کو، د دې حدیث مبارکه نه دا خبره واضحه شوه، ښکاره شوه چې د پاکستان کاروایی په خلاف د افغانستان خپل دفاع کې دا کومه دفاعي کاروایی ده. ګوره مونږ دفاع لفظ استعمالو، مطلب دا چې پهل نه کوي، مدافعانه کاروایی، دفاعي کاروایی کول دا عین د شریعت مطابق ته، بلکې د پاکستان د ریاست فرض دی، بلکې پاکستان پر ایک ریاستی فرض ہے. ګورئ دا د پاکستان یو ریاستی فرض دی چې دغه جوابي کاروایی او دفاعي کاروایی بکی. الله دې نیکي، الله دې نیکي. دغه ځمکه د افغانستان که دا د پاکستان په خلاف بهارت استعمالی نو دا ډیر بد کوي او پاکستان په دې باندې بیدار دی. الحمدلله که چرې کومه یوه ځمکه د پاکستان په خلاف استعمالیږي، الحمدلله پاکستان باغوی سره احتساب کوي او حساب او کتاب بکی. ټلیفونونه هم را روان دي، زموږ ګران کتونکي مینوال دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان څوک او د کوم ځای نه؟ جانسته خبر نه خبرې کوم. ماشاءالله ماشاءالله. وایي جی. ما یې دا غوښتله جی جی دا زمون مسلمانان لوړ افغانان چې دنیا کې در په در دي، نو د حکومت دا حق نه جوړېږي چې دی له بندوبست وکړي چې د غیر مسلمانو پیسې اخلي او پاکستان باندې اټیکونه کوي، په پاکستان باندې اټیکونه کوي. په دی خو فرض دا دی چې دا دنیا کې دانه وانه خوار به څوک او بې کسه پراته وي چې دا راغونډ کړي، دا په دا د دی فرض دی په اسلام کې. جی 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 چې ځان د افغانستان مشران غړي په کار دی چې دی له څوکي د دې په ځای چې د کفر نه پیسې اخلي اسلامي ملک خلاف ته استعمالېږي. څوک خلاف استعمالیږي؟ دا د افغانستان حکومت که نه اسرائیل او انډیا په پیسو زموږ د ملک خلاف دی هغه استعمالوي که نه ځان. جی جی جی. نو د دی فرض دا جوړېږي چې دنیا نه افغانان راغونډ کړي او هغوی له روزګار د صحت دغه د تعلیم دغه ورکړي، د دې په ځای چې ته پردو ملکونو ته ځو جنګ کوه. دا خو نه مسلماني ده او نه انسانیت دی. بېشک بېشک بېشک. ماشاءالله پاکستان ورسره دا دی د افغانستان کم ګیټ هغې کولاو کو او کم کسان لګیا دي افغانستان ته ځي هغوی ته تلو کې آساني وکړه. کډوال په خیر سره رخصت کو څومره خدمت پاکستانی عوامو الته کې چې کم دی تورخم کې وکړو.
جی 40 کاله مونږ کو دلته زمونږ قبرستانونه دای نه ډک دي، زمونږ ارڅ دای روډونه دای استعمال کړي دي، د هغې په دې ځای زمونږ د دشمنانو پیسې علي او زما ملک بربادوي. الله مسلماني ده او کم انصاف ته د یو دا د کم اسلام ویلي چې د کفر لپاره ته یو مسلمان ور بربادوه. نو تاسو څه محسوسوئ؟ نور د دوی نه داسې څه محسوسوئ؟ د دوی نه مونږ نور توقع نشو کولی، دوی به ټول عمر زمونږ خلاف استعمالیږي او دا دوی خو د اسلام په نوم باندې دي، په جنکو مدرسې په افغانستان کې بندي دغه بندي، حالانکه اشد ضرورت دی، را کم دور روان دی، کم دور روان دی. د دوی کې چې زنانه بیماره شي نو سړي ډاکټر نه وینو، که د دوی په ملک خپل زنانه ډاکټران نو بهتره نه ده. هغه بهتره ده، هغه بهتره ده. دا خو نه ده بهتره چې ما تعلیم بند کو به زه به ټوپک علم او انډیا نه به پیسې علم، اسرائیل نه به پیسې علم او د مسلمان رور خلاف به استعمالوم. هغه نو آیا دا خبره چې تاسو کوئ چې یاره دوی پاکستان خلاف انډیا او اسرائیل استعمالي او دوی په دې باندې پیسې اخلي، نو دا تاسو چرته معتمد کسانو نه اوریدلی دي؟ جی دا خو ډېر مستند کسان وایي. بالکل جی دا خو ځکه امیر خان متقي صاحب چې هغه هندوانو سره پریس کانفرنس کول او زمونږ د کشمیر خاوره وایي دا د هندوستان ده که نه، دا خبره خو خطرناکه خبره ده. دا خبره خو هغوی په خپله خوله مني، علم دی. حالانکه کشمیر دا د انډیا خاوره او ځمکه او حصه چرته ده؟ د مسلمان ځمکه ته څنګه هندو سره خوا کې ناست وي چې دا د ده او دا داسې چل دی، نو دا خو علم هم ځان ته دی وایي امیر خان متقي که نه. بېشک. نو د بل چا په خوله به زه خو د هغه په خوله دا منم چې دی زمونږ خلاف لګیا دي استعمالیږي. جی 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 بس زمونږ خو دا مطلب و الله دې ورته د نیکو هدایت وکړي او که نه وي نو بیا زمونږ ملک د چا نه دغه نه دی، کم نه دی الحمدلله، چې په 4 ګنټو کې مونږ د ځان نه یو په لاس طاقت په ګوډو کولی شو. نو دا څه دي، خو د دې سره مجبوري دا ده چې دا زمونږ وروڼه دي، دا مونږ وروڼه دي، اسلامي وروڼه دي، اسلامي ملک دی. یو خو خدای دې دا کله فکر ورکړي چې لږ سوچ وکړي اسلام دا خو د اسلام ډېره غټه کوي. مونږ خو د دې عالمانو نه اورېدلي دي چې کم مسلمان چې د کفر لپاره د مسلمان جاسوسي کوي وایي مرۍ کټ کا، مرۍ یې کټ کا. شاباش شاباش. دا همدغه عالمان وایي دي کم مسلمان چې د کفر لپاره جاسوسي کوي د بل مسلمان خلاف، د بل مسلمان خلاف د کفر لپاره جاسوسي کوي. علم نیم همدغه عالمان وایي چې د افغانستان کې ناست وي مونږ شریعت د دوی په زبان مو اورېدلي دي. جی 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 نو ته نن زما خلاف او واحد په مسلمانانو کې نن مونږ پاتې وو چې مونږ د یهودو او عیسایانو د سترګو ازغې وو. همدغسې ده. نور خو زمونږ ټول اسلامي ملکونه چې چا لږ ځان خوځولو هغې ټول تباه او برباد کړل، هغې ټول تباه او برباد کړ. او زمونږ لپاره اوس دوی دغه او بل طرف ته دوی دا خبره کوي چې دوی دې پوه شي او که نه پوهېږي نو بیا د امریکې نه او د روس نه تپوس وکړي. دا خبره خو دي دوی د ځانه تپوس وکړي. دوی د رستم شاه مومن یو کتاب دی هغه دې وګوري سټډي دې کړي. د چا کتاب دی؟ رستم شاه مومن هغه وخت کې دي کمیشنر و. رسول شاه مومن ده؟ نه رستم شاه مومن. رستم شاه مومن ده د کوم ځای کمیشنر و؟ د دې فاټ او دا ټول پهله ټایم کې دا سیستم هغه سره والله دې وبخښي وفات دی. الله دې وبخښي، الله دې درجې بلندې کړي. ښه جواب څه ویلي؟ هغه په دې مکمل کتاب لیکلی دی د افغانستان جنګ کې څنګه شی چې پیسې چا ورکولې سوچ کارته نه تلل څه کېدل هغې مکمل ډیټیل هغې کې مو دی د هغه سټډي کړي نو بیا به دی ته پته ولګي. مطلب د دوی د دغې خبرې جواب په هغه کتاب کې شته دی. هغه کتاب کې بالکل صفا موجود دی. ستا زخمي به دلته او ستا کور دلته. اشرف غني به وایي دی د پاکستان 3 میاشتو د پاکستان نه راوباسي او دی بیا د 3 میاشتو نه وروسته افغانستان کې جنګ وکړي. دا د دوی هغه صدر اشرف غني دا خبره به کوله. څه خبره به یې کوله؟ دا دوباره وکړه. دا خبره به یې هغه کوله وایي چې صرف پاکستان دی د دوی هر څه 3 میاشتو د پاکستان نه را بهر کړي د افغانیانو دا چې کوم جنګېدل. پس د 3 میاشتو نه دی وایي دی نه رانشي بیا د افغانستان کې جنګ وکړي. خو دی ته خو پوره سپورټ دلته میلاو، بال بچې دلته، زخمي دلته، هلته خو څه نه وو که نه. بېشک بېشک. خو بس نن افسوس دا دی چې هغه خپل ښځه مونږ ته ورشوي دي او زمونږ شهیده ځوانان قتلی دی. دغه زمونږ هغه کم خلک زمونږ ملک دی خلکو فرا کوي
نو دی دا کونډو نه تاسو کې چې دا چا سپي غریب یو بچی دی دا چا دوه هغه د کونډې تاسو کې چې پتا ستيري ستيري او بل لاره چې اسلامي ملک زمکا د بل اسلامي ملک خلاف نه دي استعمالېدل پکار دا خو دې مونږ هم د دی نه اورېدلي دی خو ځان طالبان وایي غټ غټ د افغانستان څوک ورته ولیان وایي پکار دی مونږ خو انپړ خلک دی مونږ دی نه اورېدلي دي جی چې د مسلمان خلاف کوم مسلمان کفر له جاسوسي کوي وایي د مرۍ کټ کا دا دی وایي مونږ خو نه وایي مونږ علمان نه یو بېشک مونږ علم نه اورو بس الله دې د دی په حال هم رحم وکړي او زمونږ هم خدای دې پوه کړي او خدای دې په دې دغه کې چې دا کم در په در افغانیان دي چې دا خپل ملک کې آباد کړي او دی له څوکي د جنګ په ځای ولا بهتر ده جزاک الله ډېره مننه جانس خان صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ماشاءالله سونو پښتونخوا د ګران کتونکو اوریدونکو आवाज دی او ستاسو आवाज با مونږ اورو او ستاسو आवाज با سونو پښتونخوا خوري السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ماشاءالله جنتی شي مازلی او بډویرا عزتمن شي آمین ثم آمین بالکل مازلی او بډویرا وای کنه جی حضرت پروګرام ته بخیر علی سلام شي هر کله جی جی او سلام شي تاسو هم کوم پرونه ټلیفون نو ملو شوی جی جی او پرونه پروګرام اوریدل وکنه شکریا مننه او پرونه ډېر خپل پروګرام نن هم ډېر خپل پروګرام دی نو بس دا صراط مستقیم چې دوه ورځې دی کنه جی جی زکه یو ورځ کې اجرونه دی بل ورځ کې اجر خو لګي کنه بېشک او تاسو حاضری خو ماشاءالله زمونږ په زړه کې لګي دا خبره ټیک ده مونږ کوشش هم دا کړی دی چې څومره نه کې دی چې د فیسبوک د لیکي دا پروګرام مونږ شیر کوو کنه جزاک الله باقاعدګۍ سره شیر کوئ او بالکل په دغه نیت باندې چې دی کې د خیر خبرې دي د خیر او د برکت خبرې دي د مینې د اتفاق او د اتحاد خبرې دي حضرت زمونږ چې کوم ریاست دی کنه جی نو ماشاءالله دا کامیاب دی کامیاب وو او کامیاب به وي جزاک الله ماشاءالله زمونږ چې کوم ریاست دی اسلام جمهوریه پاکستان چې کوم دی کنه جی جی دا د چا محتاج نه دی دا د چا محتاج نه دی شاباس چې کوم اسلامي ملک ته پاکستان جی جی همیشه د پر خلکو د اخلاقو شکست ورکړی دی جی جی چرته رومنه چې کوم د قدم د جنگ نه دی اخسته شاباس اقدامي جنگ نه کړي نه دفاعي جنگ کړي مدافعانه کاروایی کړي خو مضبوطه برابر لکه ځان پاتې نه راوستي یعنی د لستونی ماډ ځان ته هم په ګوډو کړي او کار دښمن ځان ته هم په ګوډو کړي بالکل مونږ سره د علماء دعاګانې دي مونږ سره ایمان دی مونږ سره کلمه ده الحمدلله دغه سيزونه خدای پاک چې کوم مستفید کړی یو کنه جی جی ولکه یو وګړي چې کوم یو په یو ملک وخت تیر کی کنه جی جی نو کوم کم دا غي احسان خو سترو کې غړای کړي چې دی ما سره په دې سخت حالاتو کې موږ مال زیرا کړي شاباس لکه احسان فرموشي مو خشه نه دی کنه دا اوس ماشاءالله سمرا خ کارکردگی اوکا گیټ کولاو کو کډوالی چې کم دی خ په عزت سره پورې باسل دلته کې چې کم خدمات ماشاءالله وکړو کوي دلته موږ خدمات کړیم دی او به هم کو زینم ولا ورکړو کنه جی جی او بل دغه چې کم دغه کمل ته دغه دی دای پہچان دی چې د خپل خوشاله دي لارشي او مطلب دا چې کم څوک په یو وطن کې اوسېږي هغه د پہچان وي دغه پہچان نه کیږي شاباس تاسو مخکې یو خبره کړې و چې پاکستان زموږ پہچان دی او نو چې پاکستان ني نو موږ اسم نیو صحیح خبره دی چې دا کوم شناختی کارت موږ راکړم د پہچان د پر راکړې دی کنه بهشک او کته وګورئ بری واسطه چې هلالي پرچم پاکستاني دی او جی چې پته ولګي نو دا پاکستاني نو لکه خپل من سره وفا پکار دا غل ترقی ورکول پکار دی او دا خنچر ته چې نن په یو ځای کې کډه می پرته که سبان ببل ځای کې کډه پرته وي یا با شاباس او نور ماشاءالله زمونږ همدردی شته زړه کې مخوک شته او همدردی خو مونږه مخکې مو اوسم د ان شاء الله بیا به وی کنه جی جی او حضرت تاسو پرون یو خپل جمله ویلې و جی او هغه جمله بالکل ما په ځان سره پکاته باندې ولیکله ډایره کې ولیکله چې مو لیکل ځکه چې تاسو ډېر قیمتي خبرې تاسو ویلو چې دا تنقید ډېر په خصوصا جواب باندې پکار دی نرم لهجه سره پکار دی
نرم لهجې سره او چې کله تنقید چې کوم د لهجه سخته وي نو هغه انانیت طرف ته ځي. بېشک ضد راپورته کوي، ضد ویښوي، او چې نرمې لهجې سره یې نو هغه بیا ضمیر ویښوي، ضمیر زړه باندې راځي بیا منلی کېږي، منلی کېږي، شعور د انسان راویښ کی. او حضرت ستاسو پروګرام به خیر خپل ځای له په مزه مزه راځي. جزاک الله، مننه. ډیر مینوال شته، ډیر څه زده کوي. الحمدلله موږ په دې د الله حمد وایو. بالکل دعاګانو کې به ضرور الله دې مشکلات حل کا. الله پامان. ماشاءالله خوږو عزتمندو مینوال دي چې ټلیفون نو چته بیا ګیله کوي او مونږ ګیلیلا نه ورکو. خوږو عزتمندو الحمدلله. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک؟ آصف د خیبر نه. آصف د خیبر نه. جی زه خو دا خبره کوم کنه سرجی چې مولانا صاحب هم تا خپل پته لګي کنه علم سره تعلق دی. جی او خلک لکه وایي چې یاره مثال صحیح خبره ده اسلامي ملک کې زمون ماشاءالله کنه جی ولکه اوسه پورې پکې د اسلام قانون لاګو شوی نه دی او نه پاکستان. جی ځکه کنه چې په اسلامي ملک کې وی کنه پاره کې نه څوک غلا کوي، نه څوک رشوت خوري، نه څوک سودخوري کوي، نه څوک شراب څکي. دلته کې په اسلامي قانون باندې خو یادېږي خو لکه عمل په څوک نه کوي. عمل ضرورت دی. خو چې په جمهوریت کې خو بلدار شي ته ازادي ده، خو په اسلام کې خو جمهوریت نشته. په اسلام کې خو اسلام دی چې غلطه به لاس کټ کوي، شرابي ته به سزا ورکوي، نور داسې چې قتل وکړي نو مونږ هر سړی بس جیل ته اچوو، بس پته نه لګېږي. الله خیر کله پوه شي اسلامي دعوې کوو، نور اسلام شته نه دلته. مطلب دا دی چې ته خپل ماحول کې مطمئن نی نه چېرته مطمئن نو سکون نشته. مطمئن به څه شي؟ سکون نشته، مطمئن به څه شي؟ هلته سزا نشي ورکولی، قاتل ته سزا نشي او تاسو کومې پیشې سره تعلق دی؟ سودخور ته سزا نشي ورکولی. نو دې کې به ته به څه خوشحاله شي یا به ته څه ژوند دی؟ تاسو کومې پیشې سره تعلق دی؟ زما خو د دې پیشې سره تعلق دی. د دیاړیمار وغیره د فیکټرو کارخانو کې د غریب سړي به څه پیشې سره تعلق هم د مزدورکاره ډیوټي به کوي نو. جی الله دې مدد وکړه. بالکل ډېره ښکلې خبره دې وکړه چې غل ګیر شي. مطلب دا دی چې کوم محکمې دي او کوم هغه محکمو ادارو کې چې کوم عهدو باندې ناست دي هغوی خپل ډیوټي نه کوي. مطلب غلاګانې هم کېږي، شرابونه هم خلک څکي، نشې تماشې هم خلک کوي. ته څه نوم ورکړی دا غټ چې کوم سرکاري افسران دي دا غلې کوي، کرپشن نامه ورکړی دا. کرپشن پرې دا ته یو غل راونیسه لس ټکټ که بل خو د مجال شته چې څو غلا وکړي، بل مجال شته که غلا وکړي. ماشاءالله. یو قاتل راونیسه په میدان قصاص که بل خو مجال شته چې څوک د بې ګناه قتل وکړي. د قتل دروازه به بنده شي. سودخور راونیسه یو پڼسي که په چوک کې بل خو د راشي څوک د سود وکړي. شاباس. تاسې دعوې کوي اسلام دی تش د اسلام نامه ده. والله چې په دې اسلام باندې مړه جنت خو پرېږده چې لاره جهنم ته ورونه ولي. الله اکبر الله اکبر. تش اسلام هر یو راځي او اسلام باندې صحیح قانون پکار دی. ښه ملایان شته خو څوک اوري نه خبرې نه اوري. ته اوس لګیا ورته څوک اورېدو والا عمل والا نشته. بس هر سړی غلې ته خپلې نامې ورکړي دي. موسیقي ته پن وایي او هغه ته پن وایي. موسیقي ته پن دا پکې کوم ځای نه راغلی دی چې دا پاکستاني ثقافت دی او دا دي ټول ټم توپ دی او لګیا دي. بس الله دې رحم وکړي. آمین. خوږو عزتمندو موضوع روانه ده اسلامی ملک حفاظت، اسلامی ملک دفاع او د هغې حفاظت فضیلت. الله تعالی قرآن پاک کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، ای د ایمان خاوندانو ونیسئ تاسو حفاظتي تدابیر. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، ډلې وځئ یا په یو ځای وځئ. دا د الله تعالی حکم دی. الله تعالی مونږ او تاسو ته ژوند را کړی دی. په ژوند کې مونږ او تاسو ته الله پاک موقع را کړي دي د خپل ملک ته حفاظت. اسلامي سرحدونو یو ورځې پیرا ورکول، حفاظت کول دنیا و ما فیها نه بهتر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب الله پاک هم خوشاله او باد لره او الله پاک هم په عمر کې ډېر برکتونه واچو. امین. انور خان صاحب انور خان
السلام علیکم. غالبا انور خان صاحب د درینه ټلیفوني کړو. مینه ناک سړی دی، محبت کوونکی دی. ما تاسو ته سرنامه وویله اسلامي سرحدونو باندې یوې ورځې پهره ورکول دنیا و ما فیها نه بهتر دی. نن خو زه او ته په خپل کور کې، په خپل دفتر کې، په خپل نږدې آبادۍ کې د یخنۍ نه محفوظ یو. خو لاړ شئ وګورئ په سرحداتو باندې چې زمونږ کوم وروڼه پیره ورکوي، پاک آرمي، محافظین پاکستان، الله تعالی دې د دوی مدد وکړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلو جی جی څوک؟ زه احمد خبرې کوم، پېښور مسلم. څوک خبرې کوئ؟ احمد احمد بھائی. ښه جی. زه د مشر په وخت زمانه مخکې چې کوم کار وکړم نو زه ته د دې خبره زه مسکنسپشن دی نو کلیر جی جی الحمدلله تاسو ډېر پوهېږئ او ډېر زبردست پروګرام لري او ټول موضوع تاسو. جی جی او خبره دا ده چې دا خبرې ټولې داسې نه دي چې لکه مطلب په یوه ورځ کې دا مشر چې څنګه وي چې راوړي لکه هر کس ته سزا ورکړي او په دغه کې دې کې به ته د دنیا د کوم چې یونسکو دا یو ان دی د هغې چې کوم لاس دی د هغې به هم خیال ساتي، د هغې به هم خیال ساتي. چې کوم ستا ایمیج دی چې برقراري چې په تاسو پابندۍ نه لګي او ته د هغې ادا پابندۍ نه لګوي، مونږه تجارت ته نقصان ني، سفارتي تعلقاتو ته نقصان ني، څوک راته قاتلانو نه وایي. خلک وایي افغانستان کې اسلامي نظام دی نو که دا دې منمه چې هلته بس لږ ډېري خو لکه ته هغوی بارې چې ته ګوره نو یو کس مې تسلیم کړی دی که نه بېشک د هغوی اکانومي دومره ډاون ده، هغوی څوک سپورټران نشته دی، هغوی په دنیا کې هېڅ څوک نه دي. بېشک نو خبره دا ده چې اسلام نظام به داسې راوستل غواړي چې دا یو سلوري پروګریسیولی به دا خبره کېږي انشاءالله جی. چې ما ورته یو پرسنل نړۍ باندې او ورسره اجتماعي حیثیت باندې موږ دا کار وکړو او دا داسې خبره نه چې په ورځ کې ته کس راونیسي بس دا راوخېږي یو کار وشي نه، بلکې ته به په تا باندې به د والد شبهه لګېدی شي، په تا باندې د هیومن چې کوم ټارچرنګ دی د هغې دغه تا باندې لګېدی شي. جی جی تا چې کوم ټول ستا په ملک کې چې چا انویسټمنټ کړی دی هغه کسان ستا نه شاته تللی شي، ستا ملک بینکرپټ کېدی شي د دې شي سره. مطلب دا زمونږ ملک مفلوج کېدی شي. بالکل مفلوج کېدی شي. اوس زمونږ الحمدلله تاسو خبره یې الحمدلله ډېرې خپلې خبرې کوئ، تاسو به خبره یې چې زمونږ چې کوم فارم ته ایسي دی نو هغه ډېره په ټاپ روانه ده، شکر دی. جی جی اوس ته په داسې حالاتو کې داسې یو کار وکړي چې لکه مطلب داره کې که نه مطلب ته کس ځوړند کړي نو دا کوم دونه کوشش سره دا ټول ورته کړي نو هغه به ټول لاندې ګزار شي، لاندې به ګزار شي او دلایلو په رڼا کې به کې که نه. بالکل دا سلوري پروګریسن ته دنیا ته خبر ثابتې چې زه کوم کار کوم دا بالکل ټیک کار دی. دا ټیک کار دی. دا داسې نه چې بس ورشه حکومت پلټاو کوو بس اسلامي نظام راغلی، دا چا نه دی راوستی. بېشک دا نه په دې راځي او بل افغانستان خبرداره که افغانستان کې دا کار کېږي هم پر افغانستان چې کوم بار دی نو هغه څوک نه هغه نه مني نه مني. مونږ هم غواړو چې تاسو مونږ ډېر پوهېږئ الحمدلله ډېر خپلې خبرې کوئ، مونږ غواړو چې اسلامي نظام دې راشي. جی په د هغې یو خپله طریقه ده، یو خپل پروسس دی، یو انفرادي یو اجتماعي کوشش دی. دا یو ریولوشن نه دی چې لکه ته به یې ډایرکټ راولې او بس ختمه خبره، نه دا جذباتو خبرې دي، دا جذباتي خبرې نه دي. او بل لارې چې مونږ به او انفرادي کوشش خو کم وکړو که نه، مونږ انفرادي کوشش هم نه دی کړی. نه که نه لکه مطلب تا به راشي خلک موز لویز ګوره که چغې به د اسلامي نظام نه وي که نه. او جي په کار دا ده چې دا د نظریاتو په تحت باندې دا ستا چې کوم اجتماعي کوشش دی، انفرادي کوشش دی، دا مونږ وکړو او انشاءالله چې خدای زمونږ دغې کوششونو ته ګوري، وړو وړو کوششونو ته خدای به دې توفیق هم راکړي. بېشک بېشک راکوي به. دنیا به زمونږ دا خبره ومني چې یا دوی به کومه خبره کوي دا بالکل ټیک ده. او مونږ کو وګورو نو مور او پلار د خپل بچي چې د ده سره 24 ګنټې دی د دې څومره اسلامي تربیت کړی دی. بالکل دا خبره شروع به ګوره مونږ د خپل کور نه کوو. الله قرآن کې سورې نساء کې فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده. کور نه به شروعات کې خبره دا ده چې مونږ خو په دې شي باندې دغه نه کوو چې مونږ بس ټول عمر بلیم د حکومت ته لګولی دی جی چې نه چې بس حکومت خراب دی مونږ خراب یو. هغه چې مونږ ټیک شو نو زمونږ حکومت به ټیک شي، زمونږ نظام به ټیک شي، اسلامي نظام به
بهشک دغه کرسۍ باندې بومزه کینم کنه خو چې زه خو خپل ټیکی ما کنه بس الله دې موږ پوهه راکړي پوهه او ما توفیق الا بالله. جزاک الله جی ماشاءالله احمد بھائی یونیورسيټي نه ډېرې ښکلې خبرې وکړي او اسف وایم خپل جذباتو اظهار کړی دی مونږ د هغه څه تنقید داسې نه کوو البته زمونږ چې څومره خواري د کوشش ته اصلاح پې کوو نو اسلامي سرحدونو باندې پهره ورکولو حوالې سره د حدیث الفاظ وورئ رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا وما علیها وموضع صوت احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله او الغدوة خیر من الدنیا وما عليها اللہ کے راستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن کا پہرا دنیا وما فیہا سے بڑھ کر ہے اور جو شخص اللہ کے راستے میں شام کو چلے یا صبح کو تو دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی څنګه حال دی؟ خیریت؟ جنتی شي بیجان څوک؟ زه امان خبرې کوم د پېښور ښار نه جی. زما صرف یو مسله ده جی. جی جی. ما ته تاسو څوک یو شان د څوک بل شان. الله دې پکې خیر واچي. امين. زه ما قصص الانبیاء وی جی. هغه کې می د موسی علیه السلام هیڅ اوریدله ورپسې می چې کوم دی د داوود علیه السلام. جی جی. نو سر تاسو ما دا پوهې کوي چې دا د کبانو حساب کتاب چې کومو چې الله د خپل خلې نه ویلي چې ذلیل بندر بن جاو نو دا د موسی علیه السلام هیڅ کې دا او که د داوود علیه السلام ما سره دواړه دي. بس مختصر دا چې دا قوم داوود علیه السلام دا د داوود علیه السلام او جی چونکه بنی اسرائیل خو ټول دي ځکه چې بنی اسرائیلو کې ډېر پیغمبران راغلي دي او جی ٹھیک تا خدا د موسی علیه السلام نه پس چې کوم قوم پاتیو نو دا بیا داوود علیه السلام ته پاتې شوی دی نو قوم داوود ته الله پاک فرمایلو چې شی تاسو بزوګان او خنزیران. جی او جی تاسو ډیره مهرباني الله نور ترقی تاسو درکړي. امین ثم امین. امان به خوشاله الله تعالی رابطه کوي څه قسمه مسلې کې بیا په مطمئن نه ان شاء الله را روان هفته کې ومنګه تفصیلی جواب وکړو. ثانک یو جزاک الله. خو عزتمندو ټایم چونکه پوره شوی دی نو زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم. ان شاء الله تعالی را روان هفته کې به بیا تاسو سره جون وفا کړي خیر وی برکت وی مخامخ کېږم به تر هغه وخت پورې مو الله پاک روغ جوړ صحیح سلامت او تندرست ساته او موږ سره به اوسئ. چینل شکر دی آباد به وي. الله دې موږ او تاسو له ژوند د عزت او مرګ د ایمان راکړي. فی امان الله.